دا سعی کول دا د څه د وجې نه دي؟ دا دې وجې نه چې بیبي هاجرې چې کله په دغه ځای ته رالل او بچي ورته جاړي، بچی ورته جاړي، اوبه غواړي او څوک شته دی نه اوبه نشتي، نو بیبي هاجره هغه کله هغه ورته منډه وهي او خلکو ته آواز کوي څوک پورې څوک نشتي. نو بیا چې کله جات کې جاړي بیا راشي، بیا دې غاړه ته منډه وهي چې بیا جات کې جاړي بیا جات کې پاتې راشي. الله پاک دا عادت پوره خوښه شوه چې نن چې کوم حاجیان حج وکړو چې نو هغې له دا سعی لازم کړو چې تاسو هم دغه ځای کې منډه ووهئ چې د هغه بیبي هغه یاد هغه تازه وي. بیا که موږ وګورو نو دا منډه که ولولو دا یو زنانه ولوه، یو ښځې ولوه، لیکن الله پاک اوس نن سبا چې کومه ښځه حج وکړلی چې هغې ته منډه نشته، هغې ته وایي ته به ارام سره ځه او سړي ته وایي ته به منډه وایي. پکار دا وه که زه سړي به دې وویل په ښځې باندې خامخا وایي چې سنت دې ښځې دی، لیکن نه سړي ته وایي ته به کوي او ښځې ته وایي ته به نه کوي، ته به خپل چال سره ځه. ولې هغه وخت چې کله هغه ښځې هاجرې بیبي هاجرې منډه ولوه نو هغه وخت کې نور څوک نه وو، یوازې وه. او اوس چې کله هلته منډه وهلی کېږي نو د دنیا خلک ورسره وي، نو الله پاک هلته د ښځې د پردې خیال وساته، سړي ته یې وایي ته به منډه وایي خو ښځې ته وایي ته به نه وایي. نن که بیا موږ وګورو نو هغه یې ښځه ده چې هغه په دنیا په نور کارونو کې دومره ده چې هغه پرده یې بیا پرېښي. او نن سبا خو فوټبال او کرکټ پکې هم کوي او کول هغه څه ناجایز نه دي، لیکن که ته وګورې هغه په کور کې په ټي وي باندې بیا کوي، هغه منډې، هغه لباس، یو خدای کې چې ته پټ وي څوک یې پورې نه چې ځان له ښځې دي کوي به، لیکن هغه بې پردګي چې پوره دنیا کې بیا په ټي وي باندې ښکاري. نو چې کله الله پاک هغه سنت په دې ښځو باندې نه دی ایښی او سړو باندې ایښی دی، نو بیا دا ښځه پس کوم ډول باندې چې نو بې پرده ګرځي او بیا داسې کارونه کوي او بیا ټوله دنیا ته هغه ښکاري